بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی النهی، دا فصل له پنهی کی یاد ساتي. دا نور نه باس چیرې دا ډېر سخت مشکل واسطه یاد کیږي ان شاء الله تعالی. اس ترتب کی مشکل نه پیخیږي. فصل فی النهی ولي سب والنهي عن الافعال الحسيه. دغه پوری تقریبا نن سبق بموایو او دو با سبب کی کو. یو باس بدا کو چې د نهی لغوي اصطلاحي تعریف کو او نهي د قبيلي د خاص نه دا وو. او دویم باس بدا کو چې د نهي د بار تقریبا 4 اقسام جوړو په اعتبار د قبح سره او به د هر یو د پارزان له حکم بیانو. نو متوجي شي دا نن سبق زمونږ د نهي د بقيه سبق د پاره د یو مرکز حیثیت لري. کدا ورته نیت کنه به کار روان دي ته متوجه شي. دا نهي په لغت کې منی ته ویل کیږي او په اصطلاح کې حاشیه کې ول تعریف لیکل دي. هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل. دا یا قول د قائل له چې غیر ته وکي او په طریقې د استعلاء وکي ځان پکې غټ غني او لا تفعل په صيغه سره وکي. دې قیدونو هغه فواید چي په امر کې تیر شوی تاسو یې مخه دا غرست دی نور تاسو ویږي البته ان شاء الله به پورا خبره. نو نهي په لغت کې منی دوی به اصطلاح کې وقول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل. دا قول دی یو قائل دی چې غیر ته وکي او په طریقې د استعلاء ځان پکې غټ غني او په صيغه د لا تفعل وی صيغه د لا تفعل نه مراد ان شاء الله امر کې تاسو ویل دا ان شاء الله نه یو څه معلومیږي ویل دا بل څه اشاره ده. نو هغه کې د لا تفعل نه مراد هر هغه صيغه ده چې طلب التحریم چې هغه تحریم د پر وځ شي وي او اخیری ساکن وي کا پته بته ولګي. یو ورسره بدی باس کې دا خبره د مولوی صاحب چې دا نه چې دا د تقسیمی اربعو کې د تقسیم اول د قسم اول د قبیله نه ده. به الفاظ دیگر آسان الفاظو کې دا د خاص د قبیله نه ده. ولی لفظم خاص ته معنی خاص ده. لفظ صيغه لا تفعل معنی تحریم دی. نو کله چې لفظ خاص وي معنی پوری او معنی خاص وي لفظ پوری هغه خاصی کنه. لکه زید ذات د زید پوری لفظ خاص دی او ذات د زید لفظ پوری خاص دی. هغه ته وای کنه تحریم ناراضی مگر په لا تفعل سره او لا تفعل فائدہ کینا مگر صرف تحریم. دا به ان شاء الله توازی حقوقا امر ته چلاړو. مړه سپال وته ولې نه وي موږ لا امر نه دی ویلې دی ریکارډ کې ودا خبره وکړو. امر نه دی ویلې دوزم شروع کړی دی او څه خبره کې خو دې کوي. فجی دا مسله ختم شو لګنه. دویم باس توجه اوس ته قبح په اعتبار سره نهي یو یا منهیان هو د کوم شي نه چې نهي وشي کنه هغه ته منهیان هو ویل کیږي. له په کوم شي باندې چې حکم وشي هغه ته مامور به وي. اقیم الصلاه باندې حکم وشو نو صلات مامور به دي. کوم شي نه چې نهي وشي لکه ولا تقربوا الزنا زنا مکوئ نه دې ته سوي لیکي زنا ته اوس منهیان هو. په دې مسله پوه شو. اوس راځي څلور صورتونه کوم دي په اعتبار د قبح. اول دا خبر مزده کوي چې کله الله پاک د یوشینا منع کوي منع نو الله حکیم ذات دی. په دې کې به حکمت خامخاوي او حکمت دار چې شي کې بچنه څه قبح به پکې وي ځکه ته منع کوي کنه. نو دقیق قبح په اعتبار سره نهي یاد کیا منهیان هو یاد کدا په دوه قسمه ده. اولا یو ته ویل کی قبیل عینه قری سے بل ته ویل کی قبیل لغیره. پوه شلې به نهي په اعتبار د قبح یا منهیان هو په اعتبار د قبح سره په څو قسمه دوا. قبیح لعینه قبیل غیره تعریفونه واوري. قبیل عینه چاته وي هغه قبیح هغه منهیان هو د ویل کی چې هغه په ذات کې قبح د غیر د وجنب کې قبح نه راغلي. لکه زنا په ذات کې قبح ده راسي بدی د کفر په ذات کې قبح د خپل مثالونه ویو. قبیل غیره غي د ویل کی چې ذات کې څه قبح نه وي قبح کې د غیر د وجنب راغلي وي. لکه روزه کې څه قبح شته یو بذات کې حسن دی او کداغه مثال نه بلی وای بیا کې څه قبح شته هیڅ قبح کې نشته. والله وای جمعه برس شازان وشو اذانو دی له صلات یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله. نازان نفس بیا مکوا به جمعه طرف تلاړ شه نو اس پکې قبح رااله ولی خلل واقع کیږي جمعه کې د غیر د وجه نه. نو قبیح په څو قسمه دوا لعینه چې بذات کې قبح وی لغیره
چې ذات کې حسن وي قبح کې غیر د وجه راغلی وي دا اولا دو قسمه وو قبح په اعتبار سره منهیان یا د منهیان هو په اعتبار سره نه نه دوه اقسام شو وای شوي به اول قسم چې دی کوم یو دی قبیح لعینه دا خپل کور کې بدوه قسمه یو ته ویل کېږي قبیح لعینه وضعي یو ته ویل کېږي قبیح لعینه شرعي راځي اوس دا یو تعریف وکړو قبیح لعینه تعریف خو شوی وکنه چې بذات کې قبح وي اوس دا غي دوه قسم دي قبیح لعینه وضعي قبیح لعینه شرعي قبیح لعینه وضعي چاته وي چې په ذات کې قبح وي او داسې قبح وي چې عقل ادراک کوي که شرع نه وي ام عقل معلومه ولا چې لکه دي شي کې قبح ده قبیح لعینه شرعي چاته وي چې په ذات کې قبح وي په داسې قبح وي چې عقل ادراک نه کوي تعریفونه پوه شئ قبیح لعینه وضعي چاته وي چې په ذات کې قبح وي او داسې قبح وي چې عقل ادراک کوي اگر که شرع نه وي لکه مثال یې څه کفر د بیان کړي خپل کفر الله پاک کوئی کفر مکوي دغه قبح ده ذاتن پکې قبح ده ولی کفر کې د منعم ذات ناشکری ده کفر ویل کېږي ناشکری ده او ناشکری په ذات کې قبح ده بل چا وایي نه کې نه راغلي او دا داسې قبح ده چې وضعي ده بکې کا شریعت نه وکنه ام عقل له خبر ادراک کوي چې چا در باندې نعمت کړی هغه ناشکری مکوا ناشکری کې دا قبیح عمل دی که شریعت نه وي ادراک عقل کو کني کو دا د چا مثال شو د قبیل عینه وضعي بل مثال یې سره عباس کار کول عباس کار ویل کېږي کار ته چې کې انسان څه فایده نه وي دې په ذات کې قبح ده دا سه قبح ده چې شرع نه وي به هم عقل لري ادراک کول ولی عقل مو چې کار کې چې پیدا نشته نو څه لګي قبیح دی پیدا به نشته چې ځان ستل کې تقاضا رچا کوي د قبح کوي وای شولې به د قبیح لغیره لعینه شرعي لپاره مثالونه واوري قبیح لعینه شرعي تعریف خو ته یاد دی چې قبح په ذات کې وي او داسې قبح وي چې شریعت نه وي عقل دغه قبح ادراک نه کولو نو ګوي څنګه واسطه پکې شته ذات کې قبح عقل ادراک نه کولو واسطه کې څوک ده شرع ده خدا دا سه واسطه ده کنه واسطه ځکه لینی کې دي بهرحال دې لپاره اول مثال لکه د بي او د سمون صلاه المحدث منس کې ذاتن څه قبح شته نشته خود به او د سمونس کې قبح شته الله پاک د منز اهل نه جوړلو د منز کوي دغه قبح لعینه ولدا ځکه د به او د سمونس باندې څه حکم نه لګي بس کار دی او بس موږ وختي ویل چې د چانه دی قبی لعینه نه دی خو دې کې دا قبح ابس کې ادراک عقل نه کوي چا به کرا وسیدا شرعي ویلي به او د سمون نه کیږي په مثال پوه شولې همدغه شان بل مثال بيع د حر آزاد حر په نفس بيع کې څه قبح شته نشته خود آزاد بيع شریعت منع کړی دا آزاد بيع کول دا بيع نه کیږي حکم به ناراضي نو ګویا بس کار کول دي او بس کار باره کې مونږ ویل هغه قبح وی لعینه خود دې بس خودم الفرق دغه سره داري چې مخکینه کوم عام ابس کار او غي ادراک عقل کولو او د دې ابس کار ادراک عقل نه کوي بلکې سو کوي شرع دا د چا د قبیله نشولا قبیل عینه شرعي بشرع معلومیږي قاری سے پیږي به څلور درې مثال بیا د مزامین د مضمون جمع د مضمون اغه نطفه ته ویل کیږي کوم چې د نر په ملا کې پرته وي لکه وسله بل ته وې ز درمانه د دې وې اغه نطفه چې کوم با د غوا رحم ته دی او غینه به بچي پیدا کیږي اق قدر ما اندر خرڅومه اغه نطفه در باندې خرڅومه اغه بچي در باندې خرڅومه کوم چې نر وې په دې ملا کې دي نو دا بیا کې بنفسه څه قبح شته خو بیا د مزامین د داسې یو شی چې مبیانې موجوده څه مبیانې موجوده دا شی د داسې بینه شریعت کې من راغلی ده نو بیا کې خو څه قبح نشته خو د داسې بیا کې قبح شته ولی بس کار دی حکم به نه راځي چې بیا څه مطلب شو باطل ده نو بس کار خو قبیل عینی نه کنه
خود مرده چې ادراک چاو کو شرع او کو نو قبیل عینه شرعي شو. همدا شان بیا د ملاقیح د ملاقی د ملقوح جمع ده یا د ملقوحی جمع ده. هغه بچی ته ویل کېږي چې په رحم د مور کې پروت وي. مثال هغه بچی چې د غوا په خېټه کې وي. یو سره بل ته وي دغه بچی در باندې در خرڅومه. دلته مبیانه د موجوده محل نشته نو دا بیا باطل د حکم بنا راځي بس کار دی نو قبیل عینی نشو. خو ادراک چاو کو شرع وکړو کني بیا کې خود نقصان نشته بیا کې خو حسن دی. تاسو مصلی پوه شولې ادراک عقل وکړو نو د چا د قبیل نشو له قبیل عینی شرعي د قبیل نشو. ونیسم د قبیل عینه شرعي د لپاره تعبیر چې زموږ مصنف کوي نو بده سي الفاظ باندې کوي. قبیل عینه شرعي چاته وي چې ذات کې قبح نه وي. دا قبح به کې د عدم اهلیت د وجه نه راغلي لکه صلات د محدث کې یا به کې دا قبح د عدم محلیت د وجه نه راغلي لکه بقایه درې مثالونه کې. بیا د حر کې محل د بیان نشته مبیان نشته. بیا د مزامین کې محل د بیان نشته مبیان نشته. بیا د ملاقیح کې محل د بیان یعنی مبیان نشته دی. پوه شولې به دا قصه وته وګورئ اوس. فصل في النهي وهو في صفة القبح نهي بصفة د قبح کې ينقسم تقسیمیږي انقسام وهو ضمیر چاته راځي مولا یعقوب کې لیکي نهي تم راځي کیږي وهو ضمیر او منهي هو تم راځي کیږي. خود امر سبق کې تاسو وګورئ نو هغه د مناسبت سره معلومیږي چې وهو ضمیر د منهي هو ته راځي شيګه بلکې رسو تقسیم نه معلومیږي. او هو منهیان هو چې په صفت د قبح کې ينقسم تقسیمیږي انقسام الامر ک انقسام الامر منصوب بنزل خافض ورته وي کا پشان د تقسیم د امر څنګه چې امر تقسیمیدلو په صفت الحسن د حسن د صفت د وجنه دوا اقسام وتا حسن لعینه حسن لغیره نو د قبح په اعتبار سره نه تقسیمیږي منهیان هو تقسیمیږي دوا وتا. ما قبح یو غره چې قبیح وی لعینه وزعا دا د لعینه قسم اول لکه چې قبح په کې لعینه راغلی وی د ذات د وجنا وزعا دا چې قبح چې عقل ادراک کوي کل کفر والعبس او ابسکار تعریف می تکړو کنه عبارت عن فعل خال عن الفائده دم وما او هغه قبیل عینه شرعي تعریف کوي التحق چې دغه منهیان هو ملحق وی به د دې قسم اول سره لعینه وزعی سره بواسطه عدم الاهلیه په دې واسطه باندې چې اهلیت به بګی نه وي. نور تاسو پیږئ کنه خبره هم کړې و والمحلیه یا په دې واسطه باندې چې محلیت به بګی نه وي کصلات المحدث چې اهلیت پکې نه وي وبي الحر والمزامین والملاقیه چې محلیت پکې نه وي. وای شلې به او حکم النهي فيهما لکبر وګوره اوس ما ته ویلو وادم کړي و چې دویم باس با څلور اقسام د منهیان هو بیانو یا د نهي او د هر یو سره به سم بیانو حکم نه دي. اولانو دوه اقسامو د قبیل عینی وضعی او شرعي په شریک یو حکم دی. دغه حکم چې ما ته ویلو دا رستو استعمالي کې یاد ساتي به هم درته هم دا حکم یاد ساتي کا څه حکم دی دلته دا باطل وی دا غیر مشروعی دا سی وی دا غیر مشروعی اصلا څه مطلب یو شرعي حکم بنا مرتب کی صلات د محدث ته شرعي حکم بنا مرتب کیږي مونږ نه کیږي. بیا د ملاقیح مزامین او د بیا د حر د شرعي حکم بنا مرتب کیږي. د بیا حکم دار چې مشتری دی د مبيع مالک شي بیا د سمنو مالک شي. په دغه بیا د حر کې بیا د مزامین او ملاقیح کې نه مشتری د مبيع مالک کیږي او نه بیا د سمنو مالک کیږي. حکم بنا مرتب کیږي. نو څه تعبیر امر له کو حکم یې سره چې اصلا بغیر مشروع وي یعنی دا ور سره وی کا اصلا بغیر مشروع یعنی نه یو حکم په شرعي نه مرتب کیږي. دویم تعبیر حکم دغه دواړو قسم دار چې ذاتن او وصفن دواړه بغیر مشروع وي. دا اصلا معنی دا کا ذاتن
او وصفن دواړه بغیر مشروع وي یو حکم شرعي هم په نه مرتب کیږي نو که دواړه وي دا دویم ټکی ور سره وي یا به داسې وي چې اصلا بغیر مشروع وي یعنی یو حکم شرعي هم په نه مرتب کیږي دویم ذاتن او وصفن دواړه بغیر مشروع وي یو حکم به شرعي په هم نه مرتب کیږي پوه شئ نه به روي دا وګوره وحكم النهي فيهما حکم نه په دواړو کې بیان انه دا بیان د دې خبرې ده چې دا منهیان هو چې دا غیر مشروع دا غیر مشروع دا اصلا لاندې طریقې لا ذاتن ولا وصفا وما قبح لمانا في غيره برغوري وس ستاب دې رسو کا برون ډېر بوخ بس کړو تاسو ته موجوده کنه قبیح آسان ده کې 15 منټه به لګي قبیح لغیره دې دوه قسم دي وس قبیح لغیره چاته ویلږي تعریف اتحاد دي چې بذات کې قبح نه وي قبح کې غیر د وجه راغلي وي تعریف عزت شو اوس دوه صورتونه دي یو صورت دا ده چې د چا د وجنب کې غیر راغلي یو منهیان هو د چاغه کې ذاتن قبح نشته حسن پکې ده قبح کې راغلي د یو غیر د وجنه دا غیر اوس په دوه قسمه ده دا غیر به د دې منهیان هو سره وصف مجاور وي اسی گاونډي وسب ور سره کله ور سره موجودي کې د منهیان هو سره د غیر چا کې چې قبح ده او کله ور سره نه موجودي یو صورت دویم دغه غیر چې دی چا کې چې قبح ده دا به د منهیانو سره وصف لازم وي هر وخت کې به منهیانو سره ورسینه به جدا کیږي هرې څه صورت شو دوا ان یوی دریم صورت د قبیل یعنی د قبح دی یعنی د قبیل غیره اول صورت دی یو او بل د قبیل غیره دویم صورت دی به ووري قبیل غیره چاته وي چې په ذات کې قبح نه وي د غیر د وجنب کې قبح راغلی وي دغه غیر چې د چا د وجنب کې قبح راغلی وي دا به یا د منهیانو سره وصف مجاور وي یعنی کله ور سره دی او کله ور سره جدا کیږي به نه ور سره راځي او یا به وصف لازم وي مثالون توبېخي پته ولګي اور لرا شیخه اول د بار مثال دریم نمبر یو وای د قبیل غیره اول نمبر چې د منهیانو په ذات کې قبح نه وي د غیر د وجه نه قبح راغلی وي او دا غیر داسې غیر وي چې دا وصف مجاور وي د منهیانو سره یعنی کله سره جمع کیږي کله تی جدا کیږي دا غیر بار مثال لکه بیا په وخت النداء کې اذان وشي الله پاک کوئی وس بیا مکوي وذروا البيع فاسعوا الى ذكر الله دلته وګورئ بیا کې ذاتن څه قبح شته حسن دی پکې او بهم بیا منهیان هو د منهیانو په ذات کې قبح نشته قبح کې راغلي د چا د وجنه غیر د وجنه غیر څه خلل واقع کیږي فسعي الى الجمعه کې پوه شولې بي او دا غیر چې دی دا وصف مجاور دی دا کله د منهیانو د بای سره وی او کله ور سره نوی څنګه بای به موجوده وي او دا غیر کې کوم قبر به موجوده نشي یعنی جمعه ته روان یو بلار لار به بای کوي نو خلل واقع شو په سایل الجمعه کې سره د دینه منهیانو چې دا بیا موجود شو لا پرې څه پوه شي او کله به دا وصف مجاور موجود وي منهیانو بر سرینه بیا باندې کوي اسی په یو کار کې مصروف شوی بلار باندې په څه په تماشه وي جمجیمون به تیسته ګډوډ شوی نو خلل به بسای کې راغلی او غیر موجود شو سره د دین هغه منهیانو نشته بیا نشته پوه نه شوی نو وصف مجاور ده که وصف لازم ده مجاور ده بل مثالی صلات فی الارض المغصوبه یو ځمکه چې نه بزور نیولې به کې مونږ کوي نه به مونږ کې ذاتن څه قبح شته قبح هم کې غیر د وجه راغلی چې پردې ځمکه کې داغه د اجازه نه غیر کوي د غیر د وجه نه کې قبح شو او دا مجاوره قبح ده دا غیر چې د دې سره مجاور ده لازم نه ده ولیک بزمک په خپل ځمکه کې مونږ کوي نو مونږ موجود شو قبح شته همدغه شان ځمکه به چا ناس نیولې مونږ به کې نه کوي نو هغه وصف مجاور موجود دی مونږ نشته جدا شوته کنه شو نو پته ولګي د وصف لازم نه لري وته په حالت د هيڅ کې دام قبیل غیره ده ځکه نفس وته د خځې سره قبیح خو نه ده حسن دی حسن بکې دی بچی پیدا کیږي او قبح په کې راغلي د غیر د وجنا قل هو اذن ضرر دی بکې خدا داس یو قبح ده چې دا وصف مجاور دی کله موجود دی کله نه وتی په حالت د هیڅ کې چې نه کوي وتی شته کنه قبح ورسشته
او که حالت د هیز وي او وته نه کوي خوب ازاشته سره د دینه منهیان هو چې دا غنښت پوه نه شولې به نو دا قسم اول د قبیل غیره هو دې را توسکم و یوست دې ځان له حکم نه را بل ځان لده دې حکم دا دی چې ذاتن بکې قبح نشته د غیر د وجنب کې قبح راغلي دا غیر بس په لازم هم نه دی بس په مجاور دی کذات ته وګورو نو تقاضا د مشروعیت کوي کدی وصف ته وګورو تقاضا د عدم مشروعیت کوي خو وصف چون کې لازم نه دی کله نه نو صرف هغه عدم مشروعیت هم کمزورې شو لنډه دا د لنډه تاسو په دې الفاظو باندې وي د قبیل غیره قسم اول کې حکم دار چې دلته به کراهت پیدا کیږي حکم به مرتب کیږي خو صرف څه وي کراهت وي وای شولې به وګورئ وما قبح اواغه چې قبح بکی ویل مانن دی معنی د وجنه فی غیره چې دا معنا د قبح والا بغیر کې موجود وي او ونوانی به دي دو قسم دي ما یواغه قسم دي د قبیل غیره جاورا چې پیوست مجاور وی هو دغه منهیان هو سرا المانا یو معنا کوم معنا کوم کې چې قبح دا هغه سره مجاور وی جمعا د څه په اعتبار سره مجاور وی په اعتبار د جمع سره صرف او سره جمع شوی لازم نه وي دا مطلب دی لکه بیر والا وقت النداء کی صلات رواله فی صلات فی الارض المغصوبه کی وتر رواله په حالت د هیڅ کی حکم سره انه یکون صحیحا مشروعا صحیح مشروع حکم په مرتب کیږي بعد نه پس نه نه هما توجه لګ برو غوري الګ ته چې الګ حکم مشروع په مرتب کیږي بالکل صحیح حالان کی وته کول په حالت د هیڅ کی ګناه کبیره ده ته دي کې صرف کراهت د حکم په مرتب کیږي دا سوال زما زین تمراتل زین تمراله دا څه وای دا یو طالب کړم چې لکه ته دې کې وای چې صرف کراهت دې به کې حکم به مرتب کیږي دا ګناه کبیره ده څه کراهت وګیره سوال پوه شو جوابدار امری سے لوګزان پوهه کا فعل خبره موږ دلته نه کوو کوم حکم مرتب کیږي هغه بار کې وو دا صحیح مرتب کیږي موږ د فعل خبره نه کوو لکه مثال په تور باندې د دې مولوی صاحب کور دی ما ته اجازه ترا کو چې تزمن کور تراشه زه وس ورنه وزما دا ورنه وتل کور ته دن شم حکم په لګي کنه چې کور ته دن شو لګي کنه لګي او دا ورنه وتل یو فعل دی وردن کېدل یو په دې باندې حکم مرتب کېدل چې او دن شو نو فعل هم جایز دی اجازه ترا کړي او حکم مرتب شو چې زه دن نشم یو راته ویلی کور ته بندر ادن نه کیږي زه به دن نشم نو دا فعل ناجایز او فعل ناجایز دی خدن نشم حکم به مرتب شو کنه شو دغه حساب کتاب دی فعل وته کول بالت دی اس کې منع ده په وخت د ندا کې وای کول منع دي په د مغصوبه کې مونږ کول منع دي خو کو دي کو نو وای کور ته داخل شو حکم به مرتب کیږي چې داخل شو حکم به مرتب شو چې دا وته صحیح ده لہذا تاسو ته معلومه ده چې یو سړی واده وکي او کور سره دخول وکي دخول یا خلوت وکي دا محسن کیږي ها دا کچري وست دینه پس زنا کوي نو رجم حکم به لګي دا سیده کنه نو یو سړی کو نکاح وکړه او په حالت د هیڅ کې د کور ور سوته وکړه حکم به مرتب شو کدا سوال زنا کوي رجم حکم به لګي دا مطلب دی تاسو ته معلومه ده چې یو سړی خزل طلاق مغلظ ورکی دغه خزه کو پس په نکاح باندې اخلي نو شرط دار بل سره بنکاح کوي بل ور سره وتی کوي نو کاغه ور سره په حالت د هیڅ کې وتی وکړه دویم خاون ابه طلاق ورکو وسو سره د زول خاون پس نکاح کوي کولې شي حکم به مرتب شوی دی تاسو به خبره مانی وګورئ ولهذا دغه وجه قلنا من وایو ان وتیها وتی د خزي چې دا په حالت الحیض کې يحللها حلالي دا خاون دا وتی حلالي دا خزل الزوج الاول تا هم دغه شان ويثبت ثابتيږي وي په دغه وتی باندې په حالت د حیض کې چې ثابتيږي احسان الواتی احسان دواتین ایونی ملکی را پاد شولا ومتصل به المعنى اکبر وګورئ نظام څلورم قسم یا وای د قبیل غیره نه دویم قسم هغه دا چې قبح پکې د غیر د وجنوي او د غیر وصف لازم وي د منهیان هو سره نه تجدا کیږي مثال به څه وي لکه د اختر په ورځ روزنی ول کې څه قبح شته روزنی ول خو یو مشروع عبادت ده په اعتبار د شریعت سره پکې څه قبح نشته ده دا ټکي یاد ساتئ کې په اعتبار د
شریعت سره خو یو ممدوح عبادت دی قبح کې د غیر د وجه نه راغلی دا چې د الله د ملمستوب نه اعراض پکې راځي اختر په ورځ باندې الله وایي دا انسانان زما ملمانه دي خوراک کوي او دا د اوس روزه نیسي علم ده کنه نو قبح ذاتن پکې څه قبح نشته د چا د وجه نه راغلی دا غیر د وجه نه غیر څوک دی اعراض عن ضیافت الله او دا اعراض عن ضیافت الله د دې روزه سره لازم دی که روزه د اختر په ورځ نیسي خامخا ور سره د غرازي او کني نسی اغه نه داسې کېدې شي اختر په روزه مونیسا او اعراض عن ضیافت الله د نیوي کېدې شي کوم صورت راځي دوړ کې فرق شو کنه شو ال د جدا کېدل دلته نه جدا کېږي پوه به شولې دویم قسم د قبیل غیرهنا چې منهیان هو بذات کې قبح نه وي د غیر د وجه نه وي او غیر وصف لازم د منهیان هو سره وي لکه صوم د یوم النهار د دې بوس حکم چې دا کتاب ولنه دی بیان کړي اول ګورئ وما او څلورم قسم یا دویم قسم د قبیل غیرهنا هغه منهیان هو د اتصل به چې متصل شي دي منهیان هو پوری المانا یو معنا چا کې چې قبای وصفن ور سره متصل شي وصفن معنا لازما ور سره وي ای وصف وي لکه بای فاسده دا مثال مې نو ویل مولوی صاحب دا موبایل له بدی مولوی صاحب باندې خرڅوم په 100 روپیو په 0 باندې 0 روپیو په زمانه د 0 روپیو شراب راکې بلکې روپۍ ما یادوا دا موبایل در باندې خرڅوم دا وې سي در باندې را خرڅ کا خو ګره یو منګي شراب مانی مال څه ټیک ده نو شراب هم سمن جوړ کړ ما مقصد ټول دار شراب هم څه جوړ کړ سمن دا دې ته ویل کېږي بای فاسده دلته ذات د بای کې څوک به نشته بای خو جایز کار دی قبح کې راغلي د غیر د وجنه غیر څوک دی آیا وسب دی شراب دی کنه او هغه شراب من سمن جوړ کړی او سمن د بای سره وصف لازم دی تاسو ته معلومه ده سمن د بای سره یاد ساتي اصل په بیا کې مبیا ده اصل په بیا کې څوک ده مبیا ده سمن چې دا یو وصف د بای دی او بیا د سمنو نه خالی کیږي نو کوم یو وصف شو وصف لازم شو نو دلته دا وصف چې سمن دا فاسد شی کنه شراب دی په شریعت کې مال نه دی نو د دقه د وجنه بده کې قبح رااله او دا قبح د غیر د وجنه رااله او غیر داسې دی چې سمن دی او سمن وصف لازم دی وصف لازم د وجنه کې رااله پیږي او دا شان سم دی یوم النهار حکم یو سره حکم یو نه ویلو ولې چې حکم اداره چې د اول او دویم منس کې فرق دی علی غیره قسم اول او دی کې فرق دی الته صرف کراهت پیدا کیږي دلته کراهت نه لګو چته معنا ده د قبح فساد به کیږي سبب کیږي یعنی ذاتن به مشروعي وصفن بغیر مشروعي قسم اول هم او د قسم ثانی هم خو هغه ذاتن مشروعي واپس بغیر وصفن غیر مشروعي کراهت سره او دا ذاتن مشروعي وصفن غیر مشروعي فساد سره ولی دلته وصف لازم دی د چا د وجه چې قبح راغلی ولته صرف مجاورو دلته حکم مرتب کیږي کوم وای فاسد چا وکړم مشتری د مبيع مالک کیږي ښا بای د سمن مالک کیږي خودم ردا شریعت د طرف ته حکم دار چې ختمه کوي پوهه بشوري نو دوه باسو شو تعریف د نه وشو او د قبيله د خاص نه ده او دویم باسو مر سره دا ویلو چې نه څلور اقسام دي هم بیان شو د هر یو قسم ور سره حکم هم وشو بس نه